محترم اوریدونکو د وخت کې مونږه د چارسدې پر ریډ زون کې یو او دا هغه روډ دی چې په دې روډ باندې د چارسدې ډي پی او د چارسدې اسسټنټ کمشنران میونسپل کمیټې په پرتره چیرمن چې زمونږ د تحصیل کم دی د هغه دفتر په دې دی هغه په دې باندې ځي راځي او دا کند په دې کې تاسو کتی شئ او دا ډېر اهم روډ حسابېږي لکه څنګه چې په پېښور کې یو ریډ زون حسابېږي نو په هغې کې دا یو ریډ زون حسابېږي د چارسدې تاسو دا کتی شئ دی د تحصیل چیرمن دفتر دی د میونسپل کمیټې دفتر دی ورسره تاسو دا کند هم کتی شئ چې دا کند زما په خیر کړه چې عام سړي په لاره ګودره کې شوی وی نو هغه هم کیدی شي چې ردی هغه مې کړی خو زه نه پوهېږم چې په دې باندې ډسټرکټ پولیس افسر د ورځې څو ځله تېرېږي په دې باندې د تحصیل چیرمن د ورځې څو ځله تېرېږي په دې باندې مختلفو اسسټنټ کمشنران د هغوی کورونه دي پې د هغوی رهایشګاه ده پې په دې باندې عدالتي عمله چې کومه ده نو هغه په ټوله پرته ده په دې باندې مختلفو ډي ایس پي ګان چې کوم دي د هغوی کورونه دي پې هغوی پې دې مرضي راځي او په دې باندې د سی این ډبلیو دفتر دی چې د هغوی کار خو سړکونه جوړول دي یقینا چې دا بیا په دغه کې نه راځي او دا کنده که تاسو وګورئ نو دا چې کله باران وشي نو په دې باندې که هر څوک تېرېږي نو هغه دغه خو لا بله خبره ده چې ګاډي په څونه خرابېږي خو لکه څونه داره چې په دې باندې کېږي او دا بالکل د عدالتي عملې مخې ته وایي چارسدې پریس کلب مخې ته او د ډي پي او صاحب او د ډپټي کمشنر او د اسسټنټ کمشنرانو مخې ته دا ډیران هم تاسو لیدی شئ دا تقریبا چې روزانه پروت او دا ټول افسران چې کوم دي نو دا روزانه تقریبا ویني خو زه نه پوهېږم چې لکه خلک څونه بې حسه شوي دي او چې د یو داسې ځای په تحصیل چارسده کې دې کندې ته که تاسو وګورئ نو تاسو باریان شئ چېرې په دې کنده کې د باران پر ورځ که تاسو وګورئ نو د دې نه بالکل تالاب جوړ شوي ښه که زما رفاقت الله ورور تاسو ته وښیي لکه دا یو لښتی دی که نه او دونه دغه نه دی په دې کې تاسو وګورئ خلک وایي ډنګي ده او خلک وایي یاره مرضونه دي خلک وایي دغه دا مخامخ ورته پولیسو ناکه ده دې لښتۍ ته تاسو کتی شئ دا ورسره خوا کې هسپتال دی د دې ځای نه چې څونه که ماشي مچان اوچتېږي نو همدې هسپتال ته به ځي دا هسپتال ته محفوظ نه دی دا عدالتي عملیت محفوظ نه دی د هغې نه علاوه که تاسو لږ وګورئ او دوه ګامه نور والئ نو دا د چارسدې پریس کلب دی د چارسدې د پریس کلب مخې ته تاسو وګورئ دې کندو ته تاسو وګورئ که نه چې دا کندې دي او تر اوسه پورې چا له خدای دونه توفیق ورنه کړ چې دا روډ کم از کم ځان ته ټیک کړي چې دا د چارسدې زه به دا ووایم چې ریډ زون دی که دې کندې ته تاسو وګورئ دا یو کنده ده که دې ته تاسو وګورئ نو تاسو ته پته ولګي چې یاره زمونږ بلدیاتي نمایندګان زمونږ ډسټرکټ اډمنسټریټر چې ډپټي کمشنر یادېږي یا زمونږ نور افسران یا د دې متعلقه ادارې دې کندو ته تاسو وګورئ دا مخامخ آفیس آف د سب ډویژنل آفیسر اریګیشن سب ډویژن چارسد ده او کمیونیکیشن اینډ ورکس ډپارټمنټ بلډینګ سب ډویژن چارسد ده او های وی سب ډویژن چارسد ده دا د دوی کار دی دا د دوی مخه ده دا مخامخ د ډیسپیانو کورونه دي اخوا د ایسي کورونه دي دا مخامخ پریس کلب دی خو لکه دا ټول حالات تاسو وکتل نو یقینا تاسو په خپله انصاف وکړئ چې دې نګران حکومت 15 میاشتې تېرې کړې په 15 میاشتو کې هغه نورې کاتې زه نه یادوم خو بس په خپله انصاف وکړئ چې دوی څه وکړل او د چارسدې انتظامیې څه وکړل ډېره مهرباني